که یو ځای کې چاته د هایټ پته نه لګي چې راځي څومره په هایټ باندې دی د سی نه نو هغې نه موږ ته د اسپاس نه پته لګي. زما په خیال چې کالام ته سړی راشي او دا ځای ویني نو دا چکر چې کوم دی دا بالکل نامکمل. तो ये कह रहे हैं बर्फ लेने के लिए गया था. ये देखें जी इस गधे से سوات ملنګ جبا کالام مدین او بیا شلکات ته وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ یو ټورنمنټ و الفارابي ټورنمنټ کرکټ ټورنمنټ او د هغې پوسټ فاینل یو دغه دی د هغې یو حصه ده ټور دی زمونږ په هغې کې چې د کومو ملګرو ارګنایزر زمونږ دي د هغې چې کومه ستړې کړې ده د هغې د ریفریشمنټ لپاره دا یو ټور دی کالام طرف ته وځو انشاءالله او 2 days ټور به وي نو هغې سلسله کې روان یو. مونږ اولنۍ شپه چې نو دا دغه ته ورسو بلکې پراپر کالام ته ورسو. کالام کې مونږ شپه کوو او لاره کې هم انټرټینمنټ چې کوم ځایونه وي هغې کې به سټې کوو لکه مدین شو بحرین شو او بیا کالام کې چې سټې مونږ بېګال انشاءالله وکړو نو سبا به مونږ کالام څه ټیمه پورې وګورو او بیا د هغې نه پس په نیکسټ ټاکس سپاټ دغه کوو چې زمونږ واپسې ماسخوتنه پورې بیا بل سبا وشي او هغه سپاټ هم ورسره وکتلی شي. د 2 ورځو په ټور باندې روان ده شانته اوس په د سواد رست هاوس کې او دغه چای لپاره ولاړی موږ به ځو سواد ملنګ جبا کالام مدین او د شلکات ته وځو شانته او د خپل موسم دی زبردست پرون د پشکال اولنۍ ورځ وا او نن چې کوم دی د پشکال دویم ورځ ده او ماشاءالله چې سمرا کمیټي دا پر خلوص دی دیوشن پکې ځکه باران چې کوم دی هم شروع شو زمونږ په سٹارټ کې د ټور نو ډېر مزیدار موسم دی پرون ډېره ګرمي وه نن ډېر ښکلی موسم دی او موږ به ځای په ځای باندې ودرېږو دغه شانتې خوندونه مزې به کړو. هوټل کې ولاړو دا زموږ لسي ده دې کې چیني استعمالېږي پی استعمالېږي واورو سره استعمالېږي دا د عامو لسانو نه په ریټ کې هم مختلف ده په ذایقه کې هم مختلف ده زموږ ځای چې کوم دا د مینګورې نه تقریبا په 3 کیلومتر باندې بره باندې ته ویلی کېږي ډېره مشهور لسي تاسو کله هم بلې طرف ځای سره لسیس کوي دا به انشاءالله په ریټ کې به ذایقه کې دار سره به نور نه بدلوي په دې کې چې کوم دی موږ واوره استعمالوو پی استعمالوو سره ماسته استعمالوو او دې ریټ به انشاءالله ذایقه نور نه به ډېره زیاته مختلف وي تاسو چې کله هم تېرېږئ سر برې باندې په دې علاقې د کاکا هوټل باندې مې هوټل دی تاسو دلته هم سره لسیس کوي. یو د بحرین او کالام په منځ کې او دلته موږ سټې وکړه د لنچ لپاره انشاءالله کالام ته زما په خیر لاره 20-25 کیلومتر پاتې ده او امید دی چې موږ 2:30 بجو پورې کالام ته بیا ورسو دې ځای نه فارغ شو او ډېر ښه سپاټ و دلته مخامخ ابشار هم و دغه و نو هغې وجې نه موږ دلته سټې وکړه. کالام کې او کالام کې دا ایریا چې دا ځنګل باندې مشهوره ده جنګل یا ځنګل چې دلته ټول د پاینس د نښترو ونې دي او ګنجان آباد بالکل دې په منځ کې د دې ځنګل په منځ کې یو ګراوند دی چې دا د ځنګل په ګراوند باندې مشهور دی نو موږ دې کې دا ټیم یو دلته هم لږ سټې موږ وکړه هغې کې یو ټي بریک هم پکې راغی چای مې هم پکې وڅښله او دې نه پس به اوس اوشو طرف ته مونږ وځو نیکسټ به زمونږ سپاټ هغه وي انشاءالله. کم دلته زیاتې ونې دي کالام کې یا چې څومره په هایټس باندې مونږ ګورو نو زیاتې ونې چې وي هغه نښتر وي او نښتر ته پاینس وي انګلیش کې بیا دا پاینس چې دي نو دا 3 قسم وي زیاتر پاینس لانګیفولیا پاینس راکسبرجای او پاینس فوریفرا او دا 3 قسمه کم پاینس چې دي د دې نه موږ د هایټ پته لګو دا یو ډېر یونیک غوندې دغه دی د هایټ موږ دا لګو چې د دې پاینس چې کوم دا پاڼې وي پاڼې نه وي داسې
سپر وي جست لایک هیرز نو هغه چې ته کله راوشو کې او کم ځای کې په دغه پاینس کې درې والا سپر وي نو دې مطلب دا دی چې دغه ځای هایټ چې دی دا د 6000 فیټ بلندۍ نه سطح سمندر نه لاندې ځای دی بیا چې کله بل ځای ته ته لاړ شي او هغې ځای کې ته سپر دغه کې او د دغې پاینس هغه سپر چې دی دا څلور وي د دغې ځای هایټ چې دی دا د 6000 فیټ بلندي نه د سطح سمندر نه زیات وي او که چېرته دغه سپر بیا 15 وي په یو ځای کې نو د دغه ځای هایټ چې دی دا به د 8000 فیټ بلندۍ نه زیات وي د سطح سمندر نه د دې نه به موږ ته دا پته لګي چې موږ په کوم ځای کې یو که چېرته موږ د دې ځای د پاینس د سپر پته ولګو که چېرته دا 15 وي نو د دې هایټ به 8000 فیټ وي که چېرته دا څلور وي نو دا به د 6000 او 8000 په منځ کې وي د 6000 نه به ډبره وي او که چېرته دا 3 وي نو دا به د 6000 نه لاندې د دې هایټ وي دا ډېر دا غوندې دغه دی یو ځای کې چاته د هایټ پته نه لګي چې دا ځای څومره په هایټ باندې دی د سی نه نو هغې نه موږ ته د سپرز نه پته لګي دا چې دی نو دا پاینس لانګیپولیا ده آی تھنک ما خو دا سپر نه دي دغه کړي خو د دې به 15 سپرز وي ولې چې د دې ځای هایټ چې دی دا 8000 فیټ بلندۍ پورې دی تقریبا بلندي باندې چې کم پاینس وي کم چې دا نختر وي نو دې ته بیا موږ پښتو کې دیار وایو د دې د ټول نه بهترین لرګی وي موجود یو په اوشو کې کالام نه لږ مخکې اوشو دا یو پکنیک سپاټ دی هغې کې مونږ ناست یو دا ټیم او د سیند غاړه ده ډېره زبردسته مزه ده زبردست انټرټینمنټ کېږي دلته او د سیند هغه شور هم به تاسو اورئ د دې سره سره مونږ اوس مخکې به ځو انشاءالله اوتروړ او مهوډن طرف ته هغه به زمونږ لاست پوینټ وي د کالام او بیا به سبا مونږ کالام نه واپسي کوو انشاءالله بیا به نیکسټ نور سپاټ ته مونږ دا اوبه په اوشو کې ډېر ښکلی مزېدار سما ده اوبه بهیږي ابشار نظاره پیش کوي ټول ملګري د ټور دغه شان دی او د دې نه مخکې نور مونږ هلته ځو چکرې به لګوو بیا به سبا انشاءالله کالام ته ځو دغه شان دی کلي ته ځو اخره ډېر ښکلی سما دی مونږ ډېر خوشحاله یو ماشاءالله زبردست ټول ملګري چې کوم دي ناست دي او ډېر زبردست حالات دی سچویشن کنډیشن او یو ښه انوایرمنټ دی د خوشحالۍ انوایرمنټ دی موږ ډېر ښه مزه واخله زما نوم مشتاق احمد دی څه تاسو پته ده زه د ارګنایزر یم اوس موږ راورسېدو الحمدلله ښه په سور باندې د اوشي ده یو سپاټ دی چې تاسو د لاندې دریاب ته کتلی شئ ماشاءالله دا موجونه او دا ښکلاګانې دا مطلب ډېر یخ دی دلته ډېر زیات یخ دی ډېر زیات مزه کوي ماشاءالله دلته ټول ډېر زیات انجوای کوو ډېر یو ښکلی سپاټ دی نو زما چې څومره ملګري دي او څومره ټورست دي هغه چېرته کالام ته راته غواړي نو چې دا ځای هېر نه کړي دا چې یو ښکلی سپاټ دی دا تاسو کتلی شئ دا کیمرې په لاره تاسو کتلی شئ کسانو ته دا ډېر یو ښکلی سپاټ دی نن موږ راغلي وو کالام ته د کالام نه بره اوش ورته یو مقام دی یو ډېر بهترین سپاټ دی چې هغه کې موجود یو د هغې ښکلا د هغې رنګیني تاسو ته ښایو چې یو ډېر بهترین ځای دی تاسو دا د دې اوبو د کوم ښکلا چې ده د اوبو چې دا کومه یو مزېدار رنګینه چې ده دا تاسو وینئ دې ته تاسو راتلی شئ دا تاسو لیدلی شئ بلکې دلته زموږ چې څومره خلک دا ټیم ګوري پکار ده چې د دې ځای دا وزټ لازمي خامخا وکړي او زما په خیال چې کالام ته سړی راشي او دا ځای ویني نو دا چکر چې کوم دی دا بالکل نامکمله دی او د دې چکر هغه مکمل کېده بیا بالکل ونه شو تر څو پورې چې دا علاقه او دا ځای نه لیدلی تاسو دې کتلی شئ دا تاسو وګورئ په دې کې یو ذات لا مې چې هغه ډېره ښایسته خوندناکه مزه کوي د دې ځان له خپله یو مزه ده بلکې دلته په زرګونو سیلګري دلته راځي چکر لپاره نو څومره ښه کتونکي چې دې وخت کې موږ ګوري پکار ده چې د دې علاقې سیل وکړي د دې علاقې نه خوند والي دا یو قدرتي حسن دی په دې ځای کې ښکلا ده د الله تعالی یو قدرتي نظارې ښکاره شوي په دې ځای کې پکار ده چې موږ دا وګورو او دا ځای د دې ځای کې وزټ وکړو دا موږ لپاره د یو سیر او تفریح لپاره یو ډېر بهترین سپاټ دی څومره سیلګري چې دلته راځي او د دې ځای دا ویډیو کې د دې نظاره ویني یقین وکړه چې دا خوند او د دې مزه ډېره زیاته بدله ده ډېره زیاته اعلی ده زما
ټولو کتونکو ته دا خاص دی چې راشئ او د دې ځای د دې رنګینو او د دې ځای د ښکلا نه مزه والئ. ډېره مهرباني.